چلاسی بابا غلام النصیر بابا هغه وفات شوی و دا ډېر نیک سړی و، ښه سړی و او موحد و او د توحید سره سره عالم و، پوه سړی و. زه طالب وم په کوهستان کې، نو خان مولانا صاحب راغلی و، نو موږ یو ځای لاړو چلاس ته. چلاس کې جلسه وه، چلاس کې چې جلسه وشوه نو خان مولوي صاحب وی پیر صاحب سره پیر چلاسي سره نو دا طالب سره سړی چې یو هلک نو هغه لږ جذباتي ومي، نو ما ورته ویل نو بیا به پیرانو څه کوو؟ ویل نه هغه ډېر سړی دی. ما ښه ده چې ورشو. ما ته چا ووایي چې هغه د مودودي نه متاثره دی او هغه وخت کې زمونږ او د جماعت اسلامي سخته مقابله وه، ځکه نوي نوي زمونږ ملګري جماعت اسلامي ته تللي وو او اشاعت یې پرېښودی وو. مشهور القرآن د مودودي کتابونه کتلي وو او د هغه د صحابو باره کې چې هغه څه ویلي وو په هغې به یې رد کړو، نو دوی د هغې د وجې مقابله وه. نو زه او خان مولانا صاحب لاړو د ده ځای ته، هغه وخت دی چلاس کې و. نو زه هسې هلک وم، ایله ګیره مې راغلې وه. من چې کېناستو خبرې خان مولانا صاحب شروع کړې، راشه درشه وشو. نو ما ورته ویل ما حضرت یو تپوس کولی شم؟ نو یاو ما ته په دې مشرکینو ردونه کې ډېر ښه کتابونه دې ما کتلي، هغه وخت ما کتابونه کتلي وو، خو ما په دې مودودي رد نه کې چې دا ولې. نو ما ته یې وویل زه د چا نوم نه علم، نو ما خو چېړه چې سړی چې وچېړې غوسې کې نو دی بیا هر څه وایي، هسې نه وایي، هسې پړه کې ساتي. نو ما په غوسه پوه چېړه مې ما چې دی غوسه شي چې دی ړه خبره ښکاره کړي. نو ما ورته ویل ته په مودودي ولې رد نه کې؟ وی زه د چا نوم نه علم، په چا په نوم رد نه کوم. نو ما ویل ته د خدای نه ډېر پوهې چې خدای په فرعون رد کوي، د فرعون نوملي او ته نه علې. په دې کې موږ شروع شو، نو خیر خبره لږه تېزه شوه. نو ما ورته ویل ما تا چې ورته جاهل ویلي دي؟ ما ورته کوم ځای ویلي دي؟ ما تا په خپل کتاب کې ویلي چې نیست مدح شاه بجز مدح رسول طعن بر شاه عادتي مردی جهول. د صحابو صفت د پیغمبر د صفت نه مه جدا کوئ، په صحابو بد ویل دا د جاهل سړي کار دی. نو په صحابو بد ویل ته ورته جاهل ولې نه وایي؟ سم ورته ووایه که چې هغه هم جاهل دی. ما مصداق یې ذکر کړه. خیر لږ ساعت مونږ چیړ چاړ وکړ، خان مولوي صاحب سره غم شه. ما هغه په پتون لاس کې مالي ته صبر وکړه. نو زه خو کشر هلک وم، بیا هغه چای راوغوښته، چای چې وڅښلی شوه نو زوی ته یې ویې ده وکړه کتابونه راوړه. نو 2 کتاب یې راوړل، نو خان مولوي صاحب له یې تحفه کې ورکړل. چې یو ساعت تېر شو نو ما هغه زوی ته ویې ما ده وکړه 2 نور راوړه. نو هغه زه یې لاړ چې 2 نور راوړ، زه یې خادم وم، ما د جیبه پیسې راوویستل، پیسې مې ورکړې. نو پیر صاحب ورته ویل چې پیسې ته ماله؟ ما یې نه دا خو ما غوښتې دي، تا خو ماله تحفه نه ده راکړې. تحفه خو دې دله ما یې ورکړه، ماله خو دې نه ده راکړې. دا ما وغوښتل نو تا راوړل، نو اوس به زه پیسې ورکومه. د هغې نه بعد بیا د هغه ما سره ډېره مینه پیدا شوه. نو چاته چې زه به لړم ډېر زیات په مینه باندې به میلاوېده او ډېر ښه د توحید دایي و. یمان چې وفات شه الله دې وبخي، نو ما ته سوال جواب رالیږلی و چې پروا مه کوو، هغه به انشاءالله جنتي. ځکه چې یو هلک و ځوانۍ کې لاړ او ډېر دعاګانې رالیږلې وې. نو ډېر ښه سړی و، الله دې وبخي او موحد و. د هغه په حق کې یو دعا وکړئ چې الله یې مغفرت نصیب کړي او الله یې هغه جهان ښایسته کړي، الله یې قبر منور کړي. که څه غلطۍ شوي الله د هغې نه درګذري وکړي. اللهم اغفر له وارحمه ونور قبره ولا تعذبه واغسل خطاياه بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس
अल्लाहुम्मा जअल क़ब्रहु रौज़तम मिन रियाज़िल जन्नह वला तजअल क़ब्रहु मक़बरतम मिन क़ुबूरिन नीरान। अल्लाह दे आगा मकाम खिस्ता की पसमानदगान अल्लाह दे अल्लाह सब्र जमील वर की। सल्लल्लाहु तआला अलैहि